اوس راځو فرست افیکټ ته، اورینټیشن افیکټ ته. مونږ خبره ټول کانسیپټ وی چې د ایون چې کوم دی د په د چې کوم افیکټ دی د مونږ سره د مونږ سبسټیټیوټ افیکټ. اوس د ایون به د باندې د کوم سبسټیټیوټ سره چې د بدن دوه قسمه افیکټ ورته شي، یو اورینټیشن افیکټ، یو ریاکټیویټي افیکټ. صحیح شولو. اورینټیشن افیکټ دویم نوم ډایرکټینګ افیکټ هم وایو. د اورینټیشن افیکټ دویم نوم څه دی؟ ډایرکټینګ افیکټ. د دې خبرې څه مطلب دی؟ خبرې دا مطلب دی سره یو سبسټیټیوټ اټیچ دی، د هغه د پریزنس په وجه چې کوم دویم سبسټیټیوټ راځي د هغه ډایرکشن به څوک ډیسایډ کوي؟ نو هغه به د فرست سبسټیټیوټ نیچر به ډیسایډ کوي. صحیح شولو. د موږ اورینټیشن یا ډایرکټینګ افیکټ دا خبره چې کوم ما کړې ده چې دی راځي آیا دلته به جوین کېږي که دلته به جوین کېږي که دلته به جوین کېږي، دا خبره به څوک ډیسایډ کوي؟ دا به دی ډیسایډ کوي. د ده چې کوم نیچر دی دا به د هغې اکارډینګ ډیسایډ کېږي. د ده نیچر به راځي او د E2 دا خبره به ډیسایډ کېږي دا دویم سبسټیټیوټ چې ایډ کېږي په کوم طریقه به ایډ کېږي، په کوم ځای کې به ایډ کېږي. یعنې ان شارټ دا دی به دله څه ورکوي؟ ډایرکشن به وله ورکوي. چونکې ډایرکشن وله فرست سبسټیټیوټ ورکړه نو دا افیکټ د ده په وجه راغلی. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ډایرکټینګ افیکټ وایو. صحیح شولو. یا دې ته مونږ اورینټیشن افیکټ وایو. دا چې کوم دی دا ته د رینګ اورینټیشن یعنې د رینګ د ریاکشن یا ته د جوین کېدو طریقه مونږ ته ښایي چې په کوم طریقه باندې به دی په کوم ځای کې جوین کېږي به. نو ان شارټ دا چې دی دله ډایرکشن ورکوي چې راشه به دې ځای کې جوین شه، به دې ځای کې جوین شه، به دې ځای کې جوین شه. نو دې ته مونږ ډایرکټینګ افیکټ هم وایو. نو خبرې مطلب دا دی چې د فرست سبسټیټیوټ د پریزنس په وجه باندې سیکنډ سبسټیټیوټ چې کوم دی چې راځي نو هغه له ډایرکشن ورکوي. دا ډایرکشن به دله څوک ورکوي؟ دله به دا فرست سبسټیټیوټ ورکوي او دا د هغه په نیچر ډیپینډ کوي. د فرست سبسټیټیوټ په نیچر باندې د سیکنډ سبسټیټیوټ ډایرکشن څه کې ډیپینډ کوي. اوس ځینې ګروپونه داسې دي چې هغو سیکنډ چې کوم سبسټیټیوټ را روان وي هغه اورتو او پیرا پوزیشن ته څه کې ډایرکټ کوي. دې خبره باندې ځان پوه کړه. اوس دلته زموږ سره دوه قسمه خبرې راځي. ځینې ګروپس داسې دي، صحیح شولو، ځینې ګروپس چې کله سم ګروپس ډایرکټ د سیکنډ اپکمینګ ګروپ ټو اورتو اینډ پیرا. صحیح شولو. ځینې ګروپس داسې دي لکه دا کوم سبسټیټیوټ زه یادوم د دې ګروپونو زما څه مطلب دی؟ د ګروپونو دا ګروپس یادوم یې دا الریډي دلته اټیچ چې دا ګروپ شو، دغه شانتې دا ګروپ شو، دغه شانتې دا ګروپ شو، دغه شانتې دا ګروپ شو، دا ګروپس یادوم. ځینې ګروپونه داسې که نه دا سبسټیټیوټ دا ګروپس چې کوم دي فرست الریډي اټیچ ګروپس چې کوم سیکنډ سبسټیټیوټ چې راځي هغه اورتو او پیرا پوزیشن ته لېږي چې ته لاړ شه اورتو پیرا ته. او ځینې ګروپونه داسې دي چې هغو دا کوم سبسټیټیوټ چې راځي هغه میټا پوزیشن ته لېږي چې هلکه ته لاړ شه میټا پوزیشن ته. نو اوس دا شیز چې کوم دی دا څوک ډیسایډ کوي؟ دا فرست سبسټیټیوټ. او دا فرست سبسټیټیوټ کې اوس دوه قسمه سبسټیټیوټ راغلله. یو هغه چې هغه زموږ سره اورتو او پیرا ته لېږي او دویم هغه چې زموږ سره میټا ته لېږي. صحیح شولو. نو میټا پوزیشن هم ته پېژنې، اورتو اینډ پیرا هم ته پېژنې. نو اوس چې کم یو اوس دلته زموږ سره دوه قسمه راغلله چې کم یو ګروپ څه دی چې هغه اورتو اینډ پیرا ته لېږي هغې ګروپ ته موږ څه وایو؟ اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ. صحیح شولو. او چې کم یې زموږ سره میټا ته لېږي هغې ته موږ وایو میټا ډایرکټینګ ګروپ یا میټا ډایرکټینګ سپیشیز. اوس اورتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس کوم دي؟ ان شارټ سمپل خبر ده هغه سپیشیز یا هغه ګروپس چې هغه زموږ سره چې کوم سیکنډ سبسټیټیوټ یا سیکنډ الکتروفایل راځي هغه اورتو او پیرا چې کوم پوزیشن دی هلته یې ولېږي او هلته کمباین کړي. دا زموږ سره الکترون ډونیټینګ ګروپس دي ټول. ښه دا خبره یاد سه، دا امپورټنټ خبره ده. ټول څه دي؟ الکترون ډونیټینګ ګروپس دي. اوس د دې اګزامپلز کوم دي؟ لکه OH شو، NH2 شو، NHR شو، NR2 شو، R شو، X شو. دا ټول نه دي؟ دا ټول د دې ټولو سره یو ایکسټرا لون پیر وي. دوی هغه لون پیر څه کولی شي؟ ډونیټ کولی شي. نو د هغې په وجه باندې دوی څه کوي؟ چونکې دوی دغه ایکسټرا لون پیر ډونیټ کولی شي نو په دې وجه باندې دوی زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپس دي. اوس به درته پته ولګي دا اورتو او پیرا ته ولې دغه کوي. د دې زموږ سره دوه ریزنز مونږ وایو. یو چارج ډسټریبیوشن، یو ایرینیم آین سټیبیلیټي. اوس راځو خبرې ته. اوس د چارج ډسټریبیوشن څه مطلب دی؟ ګوره مونږ وایو چې په دغه کې څه کېږي؟ په بنزین رنګ کې څه کېږي؟ ریزوننس کېږي. صحیح شولو. ریزوننس صحیح ډیلوکلایزیشن آف الکترون. صحیح شولو. اوس چې کله دا ګروپونه نه دا ټول ګروپونه چې کله اټیچ شي د چا سره؟ د بنزین سره. د بنزین پس چې دا به روي نښلي دو څه چلو کې دو د بنزین په ریزوننس کې لږ شان چینجز راولي.
او هغه ریزونانس په داسې طریقه باندې کېږي چې دا ریزونانس څه کېږي لکه چارج لکه دوی د لکه دوی په بنزین رنګ باندې یو خاص چارج راولي او هغه چارج چې په وجه په دې ریزونانس باندې افیکټ وغورځېږي او افیکټ په داسې طریقه باندې وغورځېږي چې چې دا کم اورتو او پیرا پوزیشن دی که نه هغه څه کي هغه نیگیټیو کی یعنی هغه کې نیگیټیویټي زیاته کی په کم پوزیشن اورتو او پیرا پوزیشن باندې چې کله به دې باندې نیگیټیویټي زیاته شي نو الکتروفایل خو نیگیټیو ته اټریکټ کېږي نو هغه راشي دې ته اټریکټ شي الکتروفایل د چا سره وینخلي د پیرا سره وینخلي او د اورتو سره وینخلي صحیح شولو نو دا زموږ سره څه دا زموږ سره الکتروفایل اټریکټ کی او میټا پوزیشن څه شي هغه پازیټیو پاتې شي واپس ته ویمه د اورتو پیرا ډایرکټینګ ګروپس چې کوم دي دا کوم اگزامپلز چې ما لیکلي دو څه کار کوي دو چې کله بنزین نه دی بنزین دوی چې کله بنزین سره جوین شي نو دوی څه چل وکړي دو هغې الکترونز ډونیټ کړي هغې په وجه پای کې ریزونینس د هغې په ریزونینس کې لکوشن چینجز راولي یعنې د هغې په چارج ډسټریبیوشن کې لکوشن چینجز راولي ان شارټ دا چې د هغې په چارج ډسټریبیوشن کې څه چل وشي چونکې پای کې ریزونینس فینومینا کېږي که نه د ریزونینس فینومینا او ډیلوکلایزیشن اف الکترون په داسې طریقې سره وشي چې دا کم اورتو پوزیشن دی او کم پیرا پوزیشن دی دا څه وشي دا زموږ سره زیات الکترونیګیټیو شي او د دې په وجه باندې زموږ سره E2 چې کوم دی دا یعنې چې کوم دویم سبسټیټوینټ راځي هغه څه وشي هغه اټریکټ شي چاته هغه اټریکټ شي د اورتو پوزیشن ته او پیرا پوزیشن ته او میټا پوزیشن څه شي پازیټیو شي اوس د دې خبرې څه مطلب دی راځي چې وګورو سپوز دا زموږ سره بنزین رنګ دی د بنزین رنګ سره څه اټیچ شوی دی OH اټیچ شوی دی د OH سره څه دوه لون پیرز دي د خپل پیر څه کو چې ډونیټ کولی شي دا OH څه شیز دی د دې اگزامپل ما لیکلی دا دی نو سر اورتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ یو اگزامپل دی OH صحیح شو ښه اوس د OH څه چلو کې دا زموږ سره فینول دی فینول کې څه چل کېږي ټول ناول دی ته ګورئ زموږ سره د دې شیز ته ګوره په دې کې زموږ سره د OH سره یو لون پیر دی هغه لون پیر ډونیټ کی چېرته د کاربن ته په دې کې چې کم کاربن دی هغه ته ډونیټ کی چې دې څنګه دې کاربن ته د لون پیر ډونیټ کی نو په ده باندې پازیټیو چارج راشي اوس په دې ځای کې ورته وګورئ په دې OH باندې اکسیجن باندې د اکسیجن الکترونز لاړل که نه نو په اکسیجن سره شي پازیټیو چارج راشي چې اوس الکترونز دلته راغلله دې کاربن الکترون راغلله نو دا کاربن د څوک الکترونز به واخلي او دا یو کاربن چې کوم دی دا ډبل بانډ به مات شي د ډبل بانډ نه الکترونز به لاړ شي دې کاربن له نو به دې کاربن بس کم چارج راشي نیګیټیو چارج به راشي بیا درته وایم دا اکسیجن دی که نه OH د څه وکړو د چې دی نو د الکترونز ورکړه دې کاربن له د هغې په وجه دا بانډ څه شو مات شو د دې بانډ نه الکترونز لاړله دې کاربن له په دې کاربن باندې سره نیګیټیو چارج راغلی نو زموږ سره د دې پوره قصه وشوله دونه اوس راځو ښکته چې چونکې به دې باندې نیګیټیو چارج راغلی نو دې به څه وکړي دې به د باندې انډکشن وکړي د انډکشن په وجه به دې کاربن باندې پازیټیو چارج راشي دې ځای کې اوس دې خبرې ته غوږ کېدی چې دې خوا څنګه پازیټیو چارج راشي نو چل به وشي دا الکترونز نه دي لکه اصل کې دا الکترونز چې دي ورئ دې دا خبره کوم زه وایم چې د اکسیجن خپل الکترونز ورکړه ډونیټ یې کړه ده ته صحیح شو دې ځای کې چې کوم کاربن دی هغې کاربن نه خپل الکترونز څه کړه ډونیټ یې کړه په دې وجه باندې چونکې د دې کاربن د الکترون کمې پوره شو که نه نو دا کاربن د ډبل بانډ کې چې د کوم الکترون نیولي هغه الکترون څه کې پرېږدي هغه ټول ډبل بانډ الکترون څه شي هغه لکه ډبل بانډ دا ډبل بانډ څه شي مات شي د دې هغه الکترونز لاړ شي په دې ځای کې چې کوم کاربن دی هغه له چې دا لاړ شي په دې کاربن باندې نیګیټیو چارج راشي اوس الکترونز داسې ته راغلل که نه په دې ځای کې چې کوم کاربن دی دا الکترون څه کې د دې کاربن نه الکترون څه کې ریپلجن وکړي ریپلجن وشي ریپلجن په وجه د دې کاربن الکترونز نه دي هغه ته دې ځای نه لاړ شي ریپل شي دلته دا بانډ څه یا دویم بانډ دا هم مات شي نو دې ځای کې نیګیټیو چارج راشي او په دې کاربن باندې پازیټیو چارج راشي پوه شوې په خبره بیا ورته ګورئ که نه یې پوه شوي وي دا زموږ سره کاربنز دي ټول صحیح شولو په دې ځای کې یو ډبل بانډ دی یو په دې ځای کې ډبل بانډ دی دقه شانتې دی خپل الکترونز ورکړي دې کاربن له نو په ده باندې په خپله پازیټیو چارج راغلی اوس دې کاربن الکترون کمې پوره شو که نه نو دا کاربن د ډبل بانډ کم الکترونز ده نیولي دی دقه ډبل بانډ د الکترون پرېږدي نو ډبل بانډ به مات شي
د ډبل بانډ هغه الکترون به لاړ شي دې کاربن له، نو به د باندې به نیګیټیو چارج راشي. چې په د باندې نیګیټیو چارج راشي نو دې به څه وکړي، دې به د چونکې د نیګیټیو چارج به ځکه داسې الکترونز راغلله، دا الکترونز به د دې کاربن الکترون څه کې ریپل به کړي، یعنی دلته الکترونز ډینسټي سیوا شول، نو دلته چې کوم الکترونز دي هغه به د تښتېدو کوشش کوي، نو هغه به لاړ شي دې کاربن له. چې دې کاربن له څنګه الکترونز راشي نو به د باندې به هم نیګیټیو چارج راشي، او دې خوا چې کوم بانډ دی هغه به هم څه شي مات به شي. اوس به دې دواړو باندې کم چارج دې دواړو باندې نیګیټیو راغلی، په منځ کې دا چې کوم بچ په ده به پازیټیو چارج راشي. دقه شانتي به د لیفټ سایډ ته هم قصه وشي، چې د باندې نیګیټیو چارج راغلی نو د نیګیټیو چارج په وجه باندې به دا الکترون ته دې ځای نه وتښتېدلی به راشي، نو به د باندې به هم نیګیټیو راشي او به د باندې به پازیټیو راشي. نو دا زموږ سره د قشانتي سټپ بای سټپ ریزونانس فینومینا کې دا زموږ سره هر څه کېږي. چې اوس موږ دې ځای ته وګورو، دا کوم پوره پروسس چې ما وویل تاته په دې کې اوس وګوره، دا زموږ سره دی اورتو پوزیشن، دا زموږ سره دی میټا پوزیشن، دا زموږ سره دی پیرا پوزیشن، دغشان دا هم میټا دی، دغشان دا هم اورتو دی. اوس دې خوا وګورئ څه چلو شو، د اورتو هم نیګیټیو شو، پیرا هم نیګیټیو شو، او میټا څه دی، میټا زموږ سره پازیټیو پاتې شو. اوس سپوز موږ سره الکتروفایل راغلی، صحیح شول، الکتروفایل به چاته اټریکټ کېږي، الکتروفایل باندې کم چارج شي، پازیټیو او نیګیټیو ته اټریکټ کېږي. نو اوس زموږ سره په کم پوزیشن باندې نیګیټیو چارج دی، یو په اورتو پوزیشن نیګیټیو چارج دی، یو په پیرا پوزیشن نیګیټیو چارج دی. دا الکتروفایل به اورتو ته یو اټریکټ شي، او دویم به دا اټریکټ شي چاته، د پیرا ته. نو چونکې دې دواړو ته به اټریکټ کېږي، او په میټا باندې پازیټیو چارج دې ته به نه اټریکټ کېږي په میټا پوزیشن ته. نو په دې وجه باندې دا ټوله قصه د چا د وجې وشوه، ټول لانجه چې وشوه دا صرف او صرف د وجې نه، د او ایچ د وجې نه. چې او ایچ څه چلو که د خپل الکترونز ډونیټ کړه، د هغې نه دا ټوله قصه شروع شوه، د ده د الکترون په وجه به د نیګیټیو راغلی، د ده په وجه به د پازیټیو راغلی، د ده په وجه به د نیګیټیو راغلی. نو چونکې دا ټوله قصه د او ایچ نه شروع شوه که نه، دا او ایچ څه چلو کړو، د زموږ سره یو افیکټ وغورځوه په دې رینګ باندې، دې ته موږ وایو سبسټیټوینټ افیکټ. صحیح شولو. اوس د کم قسمه افیکټ وغورځوه، د زموږ سره افیکټ چې وغورځوه د زموږ سره اورتو اینډ پیرا افیکټ وغورځوه. صحیح شول. دا اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی، چې نوی الکتروفایل راځي هغه به د ده په وجه به دو باندې او به ده باندې نیګیټیو چارج راغلی، دا الکتروفایل به ده ته اټریکټ کېږي او ده ته به اټریکټ کېږي. نو دا ټوله هغه څه چې وشوله دا صرف د ده په وجه وشوله، او ده چونکې دا الکتروفایل اورتو او پیرا پوزیشن ته اټریکټ کړو، نو په دې وجه داسې قسمه ګروپس ته مونږ څه داسې قسمه ګروپس ته مونږ وایو اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ. صحیح شو. اوس راځو فردر قصې ته، په دې باندې پکار ده چې ته پوه شوي یې، چې اوس په دې خبرو باندې ته پوه شوی یې که نه، اوس د دې نه مخکې مونږ فردر په هر شي باندې څه کړو، ځان پوه کولی شو. اوس دې خوا وګوره، دا زموږ سره شو د الکترونز ډونیټ کړله، په هغې په وجه باندې به د نیګیټیو چارج راغلی، د ده په وجه به د پازیټیو راغلی، د په وجه به د نیګیټیو راغلی، د ده په وجه به د پازیټیو، د ده په وجه به د نیګیټیو راغلی. زموږ سره دا ټوله قصه ما دلته ایکسپلین کړې دی، داسې دا شان دا ټوله خبره ما دلته چې کومه کړې ده الریډي هلته مونږ اوس ایکسپلین کړله. ان شارټ څه چل وشي، دا ټوله قصه چې کوم شي دا ټول ریزونانس دی، دا ټول ریزونانس کېږي، په دې کې صحیح شو، ریزونانس پورې دا ټول فینومینا کېږي. زموږ سره به دا وشي، به د باندې به نیګیټیو راشي، به د پازیټیو راشي، به د نیګیټیو، به د پازیټیو، به د نیګیټیو، به د پازیټیو. چې کوم نوی الکتروفایل راځي هغه نوی الکتروفایل به چاته اټریکټ کېږي، ده ته به اټریکټ کېږي او ده ته به اټریکټ کېږي. دا زموږ سره اورتو پوزیشن دی، زموږ سره پیرا دی. نو اورتو او پیرا ته چې کوم چیز اټریکټ کېږي نو د چا په وجه د ده په وجه، نو به دې څه شي دی، زموږ سره اورتو او پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی. صحیح شولو. دا او ایچ نه دی، او ایچ هایدروکسي ګروپ چې کوم دی، هایدروکسي زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ دی. صحیح شولو. دقه شانتي ایګزیکټلی به د سیم طریقه باندې بره چې مونږ څونه هم دا ګروپس اگزامپلز کې لیکلي دي، او ایچ شو، ان ایچ 2 شو، ان ایچ آر شو، ان آر 2 شو، آر شو، ایکس شو، دا دې ټولو سره دا کیپبلیټي شته چې دوی خپل الکترون څه کړي ورکړي، د سره خپل لون پیر نشته د الکایل ګروپ سره، خو د چې کوم لکه دا کاربن چې کوم وي د الکترونز نه ریچي، د کاربن سره هم الکترون ځي، د نورو کاربن نه هایدروجن وغیره سره شیرینګ کړي، نو د الکترون نه ریچي، په دې ژبه کې هم د ډونیشن کیپبلیټي یې. نو دا څونه هم ګروپس چې د ټول به دقه سیم طریقه باندې څه کوي، دې چې به دقه سیم طریقه دغه سیم پروسیجر کوي، او په دې طریقه باندې دو نوی الکتروفایل چې راشي نو هغه څه کوي، هغه د اورتو او پیرا پوزیشن ته ډایرکټ کوي. نو په دې ټولو ګروپس ته څه نوم اورتو پیرا ډایرکټینګ ګروپ. صحیح شولو. نور اگزامپلز یې هم شته، خو زموږ بک کې صرف دونه ورکړي دي. اوس ایرینیم آین سټیبلیټي اوس ګورو. اوس د دې څه مطلب دی، مونږ وایو چې په دې څیز کې دننه څه کېږي، ریزونانس کېږي. صحیح شو.
دا خبره مونږ الریډي په الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن په سټارټینګ کې مونږ کړې وه چې کله ایرینیم آین جوړ شي نو دغه کوشش کوي د رینګ دا پای کې دننه ریزونانس کېږي نو کوشش کوي چې د ایرینیم آین باندې کوم پازیټیو چارج دی هغه څه کې سټیبل کړي. اوس دا څنګه سټیبل کېږي نو چې کله اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ گروپ ته دې سره صحیح اټیچ شي لکه اوس دلته او ایچ څه دی اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ گروپ دی که نه دا چې کله اټیچ شي نو زموږ سره په ریزونانس کې چې کله د پازیټیو چارج په صحیح په دغه باندې په میټا پوزیشن باندې نو مونږ وایو چې دغه زموږ سره دغه ایرینیم آین زموږ سره زیات سټیبل دی. چې کله د پازیټیو چارج زموږ سره په پیرا پوزیشن یا د پازیټیو چارج زموږ سره په اورتو پوزیشن باندې زموږ سره لیس سټیبل وي. صحیح شو؟ نو ایرینیم آین سټیبلیټي چې څونه زیات وي نو کوشش کوي په هغې کې د په هغه سټیج کې پاتې کېږي هغه سټیټ کې پاتې کېږي. ان شارټ د خبرې مطلب دا دی چې په ریزونانس کې داسې وشي چې دا په اورتو او پیرا پوزیشن باندې څه دی سوري د پازیټیو چارج دی که نه د پازیټیو چارج صرف او صرف په میټا پوزیشن باندې څه دی زموږ سره زیات سټیبل دی. نو په دې وجه باندې د ایرینیم آین کوشش کوي چې د خپل پازیټیو چارج په چا وساتي په میټا پوزیشن باندې او په پیرا او په دغه باندې را نشي اورتو باندې په دې باندې نیګیټیو چارج وساتي. نو دا شیز څه دی لکه ریزونانس سټیبلیټي والا قصه ده. ان شارټ د خبرې مطلب دا دی چې ایرینیم آین نه دی دا زموږ سره ریزونانس چې کله به دې کېږي نو ما خو ویلي کنه ریزونانس کې ټرای کوي دې ځان څه کې سټیبل کړي د دې زیات سټیبل کلي چې کله به د پازیټیو چارج په میټا پوزیشن وي چې کله د پازیټیو چارج په میټا پوزیشن وي دا زموږ سره صحیح زیات سټیبل ایرینیم آین. نو په دې کیس کې مونږ څه وایو په دې کیس کې مونږ دا خبره کوو چې په میټا پوزیشن باندې سره راغلي پازیټیو چارج د چا په وجه سټیبلیټي په وجه صحیح شولو. نو په دې چې الکتروفایل چې راشي اوس سپوز دویم الکتروفایل راشي نو زموږ سره میټا پوزیشن ته نه اټریکټ کېږي به نو هغه به هم یا اورتو ته به ځي یا به زموږ سره پیرا ته به ځي. نو په دې وجه دا هم هغه سیم کانسیپټ شو نورو. نو ان شارټ د خبرې مطلب دا دی دا چې د دوباره زر زرم اورتو پیرا ډایرکټینګ گروپ دې ته وایي که نه چې کله زموږ سره سیکنډ سبسټیټوینټ راځي نو فرست سبسټیټوینټ هغه سیکنډ سبسټیټوینټ چې دی هغه چا ته ډایرکټ کوي یا اورتو پوزیشن ته لېږي یا پیرا پوزیشن ته لېږي. نو اوس دا د اګزامپلز کم دي دا دی څنګه لېږي نو هغه الکترونز ډونیټ کړي چې څنګه الکترونز ډونیټ ګروپ کې نو هغه ماته د قصه وکړه چې پای کې اوس دوه خبرې راشي یو چارج ډسټریبیوشن راشي چې دا ټوله قصه وشي د چارج ډسټریبیوشن په داسې طریقه باندې وشي زموږ سره په اورتو او په پیرا پوزیشن باندې نیګیټیو چارج راشي نو الکتروفایل دغې ته اټریکټ کېږي. او دویم چې کوم دی ایرینیم آین سټیبلیټي چې کوم ایرینیم آین جوړېږي کوم سیګما کمپلیکس چې جوړېږي سیګما کمپلیکس ټرای کوي چې ریزونانس پای کې وشي هغه څه کې ځان زیات سټیبل کړي. اوس په کم سټیج کې زیات سټیبل نو چې کله پازیټیو چارج په میټا پوزیشن باندې نو هغه څه زیات سټیبل وي ایرینیم آین. نو په دې وجه ایرینیم آین کوشش کوي چې خپل پازیټیو چارج په میټا وساتي او نیګیټیو چارج چې کوم دی نو هغه په چا وساتي هغه زموږ سره په اورتو په پیرا باندې وساتي. نو دا فینومینا ته مونږ څه وایو دا فینومینا چې کوم وشو د چا په وجه وشو دا زموږ سره تدې شیز په وجه وشو دا دواړه زموږ سره څه دي زموږ سره د اورتو او پیرا ډایرکټینګ ګروپ صحیح شولو. اوس د دې ګروپ په پہچان مونږ څنګه کوو دا لپاره شارټ ټریک دا دی مونږ چې کله بنزین خبره کوو نو بنزین کې داسې که نه کاربن دی اشانتي بل کاربن دی اشانتي بل کاربن دی اشانتي بل کاربن دی سره بنزین رنګ دی. اوس سبسټیټوینټ مثال په طور ته دې کاربن سره اټیچ دی اوس اکسیجن اټیچ دی په دې ځای کې اوس د مونږ ټوله قصه ته دې ځای کوه د کاربن سره څه اټیچ دی کاربن سره اکسیجن اټیچ دی نو مونږ ټوله خبره د اکسیجن به کوو که نه اوس دا خبره دغه د سبسټیټوینټ د کاربن سره اټیچ دی چې کوم اولنی سبسټیټوینټ اټیچ دی د چا سره د کاربن سره هغه سره به صحیح لون پیر به پکار دی چې کي لکه موږ اکسیجن ته وګورو اکسیجن سره 2 لون پیر دي هیلوجن سره 3 لون پیر دي نایتروجن سره 1 لون پیر دی صحیح شو د دریون سره لون پیر شته. اوس دغه چې کوم دی د میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ چې د سره ټیک د خپل لون پیر نشته خو دې څه دی دې زموږ سره د څه ورته د الکترونز ریچ دی نو په دې کې الکترونز په خپله ډېر دي دې هم ډونیټ کولی شي نو په دې وجه دې پکې هم دی صحیح شو. نو زموږ سره اکسیجن هیلوجن یا نایتروجن دا درېونه ګروپس چې کله اټیچ ورسره که نه نو مونږ څه وایو دا زموږ سره صحیح دا زموږ سره د هغې د اورتو اینډ پیرا ډونیټینګ ګروپ دي لکه اوس اکسیجن اګزامپل څه دي او ایچ شو صحیح شو دا د اکسیجن اګزامپل دی نایتروجن اګزامپل څه دي زموږ سره نایتروجن اګزامپل NH4 شو یا NH2 شو یا د NR2 پکې هم لیکلی شو صحیح شولو دا زموږ سره د نایتروجن اګزامپلز دي او هیلوجن خو بس په خپله هیلوجن شو چې کله دا شیزونه اټیچ دا زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ وي. بل دا زموږ سره ټریک ته توجه ښیم لکه چې کله لکه سپوز زموږ سره کاربن دی بنزین رنګ دی
د سره به دې ځای کې ډایرکټ نایټروجن اټیچ دی یا اکسیجن اټیچ دی یا دغه شانتي آر اټیچ دی یا دغه شانتي هیلوجن اټیچ دی. دا ټول زموږ سره اورتو اند پیرا ډایرکټینګ ګروپس دي. صحیح شو. خو د دې لپاره شرط دا دی چې دا کوم شی چې اټیچ دی نو د ده نه به مور الکترونیګیټیو ایټم پکار دی چې نه وي اټیچ ورسره. لکه اوس دې خوا وګورئ نایټروجن سره هایډروجن جوخ اټیچ دی، دې خوا نایټروجن سره هایډروجن اټیچ دی. خبره باندې پوهېږئ. دې خوا د اکسیجن سره هایډروجن اټیچ دی. د نایټروجن نه د هایډروجن الکترونیګیټیوټي څه ده؟ کمه ده. په دې کیس کې نایټروجن نه د هایډروجن الکترونیګیټیوټي کمه ده. دغه شانتي یا میتایل ګروپ اټیچ دی سپوز نو د هغه الکترونیګیټیوټي څه ده؟ هم کمه ده. په دې دواړو کیسز کې چې موږ وګورو په دې کمپاوند کې ټول نه زیات الکترونیګیټیو نایټروجن دی. داشان په دې کې هم ټول نه زیات الکترونیګیټیو نایټروجن دی. په دې دواړو کې چې وګورو د هایډروجن او اکسیجن څه دی؟ ډېر الکترونیګیټیو دی. نو دې ټولو سره لون پیر هم شته. او دویم پوینټ دا چې کم ایټم سره لون پیر دی د هغه سره چې کم جوخ ایټم اټیچ دی د هغه الکترونیګیټیوټي څه ده؟ کمه ده. د چا نه؟ د دې یو نه. نو دا زموږ سره دویم پوینټ دی. پکار ده چې داسې کمه وي. نو که انکیس داسې ټایپ کیسز راشي نو دا به زموږ سره څه وي؟ دا به زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ وي. دا خبره ما لیکل دی. دا زموږ سره او ایچ دی. صحیح شو. په او ایچ کې چې موږ وګورو هایډروجن چې څه دی هغه د اکسیجن نه زیات الکترونیګیټیو نه دی. ان ایچ آر دی په دې کې هایډروجن او الکایل دواړه ګروپ څه دي؟ د نایټروجن نه لږ الکترونیګیټیو دي. نو دا ټول زموږ سره څه کوي؟ دا زموږ سره الکترون رنګ ته ډونیټ کوي. صحیح شولو. دا ټریک دی دوباره یې وایم چې کوم فرست سبسټیټیوټ اټیچ دی پکار چې دغه سره لون پیری لکه څنګه اکسیجن شو، هیلوجن شو، نایټروجن شو چې دا پوینټ سیټسفای کوي. بیا په دویم دی ته ګورئ چې د اکسیجن شو، هیلوجن شو، نایټروجن شو د دو سره خو د دو نه زیات الکترونیګیټیو ایټم خو نه دی اټیچ که نه. لکه د اکسیجن نه زیات الکترونیګیټیو څوک دی؟ فلورین دی. اوس سپوز او اف 2 یې فلورین او اف 2 دې کې زموږ سره اکسیجن سره څه دی؟ اکسیجن سره دو لون پیر خو ټیک ده شته خو د هغې سره اف 2 اټیچ دی. نو دا زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ نه دی ځکه چې د اکسیجن خو ټیک ده سره لون پیر خو شته خو د اکسیجن سره د فلورین هم دی او فلورین د اکسیجن نه څه دی؟ زیات الکترونیګیټیو دی. څومره چې الکترونیګیټیو ایټم سیوا کېږي دونه زموږ سره هغه ډونیشن ته نه پرېږدي. دغه قصه پرېږده خو ان شارټ مطلب دا دی چې فرست سبسټیټوینټ څه دی؟ اټیچ دی. صحیح شولو. د فرست سبسټیټوینټ سره لون پیر څه دی؟ شته. نو په دې وجه چې کوم زموږ سره سیکنډ سبسټیټوینټ راځي نو هغه به اورتو پیرا ډایرکټ کوي به. نو یو پوینټ دا چې فرست سبسټیټوینټ سره به لون پیر وي او دویم پوینټ دا چې کوم فرست سبسټیټوینټ اټیچ دی هغه سره مور الکترونیګیټیو ایټم بني. دا دو پوینټس کله سیټسفای کوي او نو موږ وایو چې دا زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپس وي. په دې ټولو کې وګورئ په دې کې چې موږ د اګزامپل کې وګورو اکسیجن څه دی؟ اکسیجن سره زموږ سره لون پیر په اکسیجن کې شته. دویم خبره هایډروجن د اکسیجن نه لیس الکترونیګیټیو دی. دشانتې په دې کیس کې چې وګورئ نایټروجن سره لون پیر څه دی؟ شته او هایډروجن د نایټروجن نه لیس الکترونیګیټیو دی. په دې کیس کې نایټروجن سره بیا لون پیر شته او هایډروجن او آر دواړه الکایل ګروپ او هایډروجن دواړه څه دي؟ لیس الکترونیګیټیو دي. صحیح شوله. دغه شانتې دې خوا وګورئ نایټروجن سره دغه شته لون پیر دې ته د نه لیس الکترونیګیټیو دی او دا چونکې الکترون ریچ دی نو د الکترون څه کولی شي؟ ډونیټ کولی شي. او ایکس چې کوم دی هیلوجن د سره خپل لون پیر څه دی هم ډونیټ کولی شي. خو په دې کې یوه خبره ده که سپوز ما درته ووایې که د اکسیجن دی د سره ټیک د لون پیر شته خو که د اکسیجن سره د هایډروجن په ځای سپوز فلورین اټیچ وي نو فلورین د اکسیجن نه څه دی؟ زیات الکترونیګیټیو دی. نو په دې وجه باندې بیا به چې کوم دی بیا به دې اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ به بیا نه و. ښه دا اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ به هلې چې کله د سره په خپل هم لون پیري او د سره چې کوم ایټم اټیچ وي د هغې الکترونیګیټیوټي د ده نه صحیح کمه وي اله. لکه سپوز دا په نیکسټ په میټا ډایرکټینګ ګروپ کې به وایي چې آر سره زموږ سره آر دی. آر چې کله یوازې نو دې زموږ سره الکترون ډونیټ کولی شي خو چې کله د آر سره نایټروجن اټیچ شو یا سره سپوز اکسیجن اټیچ شو یا سره سپوز هر څه داسې بل شي اټیچ شو لکه سپوز هر څه شی ورسره اټیچ شو نو بیا آر زموږ سره څه نشي کولی دی بیا زموږ سره الکترون نشي ډونیټ کولی بلکې دی الکترون بیا اخلي الکترون ویدډرا کوي. نو په دې وجه باندې دی بیا څه دی بیا زموږ سره اورتو اینډ پیرا ډایرکټینګ ګروپ نه وي.